مستحکم وي او له هر قسمه تفریقه او انتشار محفوظ وي. دوی په انسانیت کې استقامت وي. استقامت معنی دا ده چې د دوی له منځه ویره ووځي. نو د هر نوع موجود لپاره چې خالق د وجود له رخته کوم قسم لباس په اول وار څیرلی او جلا کړی او په غاړه کړی دی، په هغه حواله باندې بیا دغه صفت او خاصیت او اساس فطرت بیان کړي. نو توحید دا د انسان اصل دی، تعاون دا د انسان طبیعت هم دی او فطرت دی. د په خپل فکر کې توحید برقرار ساتي چې ځان له خوښوي هغه جماعت خوښوي، چې به په خوله یې ده هغه یې بدلوي، چې بیا یې دغسې یې عمل، چې مخ یې دی دغسې یې شا، چې نن یې دی دغسې یې سبا. زما خوله او زړه پر څه خیال کړه، زما وینا او عمل پر څه خیال کړه، زما مخ او شا پر څه خیال کړه، زما نن او سبا پر څه خیال کړه. دغه د څه خیالي خاوند انسان څوک نو ځکه مو بیا په مخ ویایو غیر المغضوب علیهم، خدایه د هغو خلکو پر څه خیالونه مه کیسم چې ستا د غضب حقدار دی، یعنې ځان او مال ملکیت ستا دی، مګر استعمال یې ستا په اجازت او هدایت نه په خواهش. دا منافق داسې دی لکه مخنث. اوس په دا مخنث نه پوره د نر واړه نه پوره د ښځې واړه په دا په مخې پرخې انسان باندې نه پوره د مؤمن واړه نه پوره د کافر واړه. دا داسې دی لکه ضرري دا د ملکان چې خپلې بلې سوې وي یا ګرمان یا کیوني یا د دغو کیشي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي والکذب یهلک، دروغ به تاسې تباه کړي، په دنیا کې به امن او سکون ختم شي، په آخرت کې به له نجات محروم یاست. قومي آزاد حکومتو ناره دا انګریز ورکړې او موږ قوم پرست حضرات باید چې لږ و تاریخ ته توجه وکړي او حقیقت تسلیم کړي. آیا هېڅ هم نه څه وشي او دا د دوی بله ناره نه ده. یو بلا د برطانیې سفیر راغلی او دا سرینا کې یې دعوت کړی و. نو زه چې ورغلم ما پوښتنه وکړه یعنې زه ډېر وختي راغلی وم بلوچستان لره د قوم پرستۍ سیاست ډېر قوي او مضبوط و. اوس چې راغلی یم کمزوری راته ښکاره کړي وجه یې څه ده؟ نو ما ورته وویل د قوم پرستۍ د سیاست او د نارې اصلي خالق ته په خپله یې انګریز. د اقوام متحده په دغه نظم کې د صحت، د زراعت، د خوراک، د ډیولپمنټ، د مالیاتو هره محکمه جلا وجود لري. مطالعه د هدایت په توګه اوس مثلا الله پاک فرمایي ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن الحق. اوس د دوی ملایان او پیران دولت په غلطه لار باندې د خلکو خوري او خلک د خدای له لارې راجذبوي په ځان رسي کوي. دا دنیا کمه دنیا ده. انشاءالله ولذیذ پر دا باندې به مزید نور په سره خبره کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله. جزاكم الله. داو جمعیت علماء اسلام پاکستان نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يسير الى امر الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
جعلناهم نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. دغه برکات مجلس ذکر کې نن ټول موضوعات باندې مذاکرات وکړي دي چې هغه موضوعات په دې نن زمان کې تقریبا د ټولې دنیا پر هغه باندې اتفاق معلومه. یو موضوع داسې انسان یو دی، دا انسان یو دی مفهوم څه دی او د دغه یو معقوله وجه شته او بیا د خدای پرستۍ په تعلیماتو او شرایعو کې د دغه په معنی کې رهنمایي شته. او دویمه خبره چې پر هغه باندې دنیا تقریبا په اتفاق معلومه هغه دا ده چې دا ګردۍ ځکه سره له انساني آبادۍ دا یو کړی دی. معنا یې څه ده او د دغه معقول تعبیر څه دی او د خدای پرستۍ په تعلیماتو کې د ده باره کې رهنمایي شته او که نشته. اوله خبره چې دا دنیا پر کوم موضوع اتفاق ښکاري چې انسان یو دی. د دغه مفهوم او مطلب دا دی چې توحید دا د انسان اصل دی او د یو شي اصل ورته ویل کېږي چې که چېرې هغه نه وو نو دغه شي سره هم نیستي شي. لکه اوس مثلا جګ د درختې بنیاد د تعمیر دا اصل دی. که یا جګ نیستي شو یا بنیاد درخت پاتې کېږي نه تعمیر. لهذا توحید د انسان اصل دی. که په انسان کې د انفرادي زندګۍ او د اجتماعي زندګۍ په میدانو کې توحید نه وو نو بیا به نه په فرد کې انسانیت پاتې او نه به په معاشره کې انسانیت شکل ځانګړي شکل شکل یو کښېنه یو موبایلونه بند شي. چې د ټولو وکلاو اتفاق دی چې هیڅ د علم ذریعه ده. د نظر یعنې د دلیل په معنی کې اختلاف شته، څوک یې مني څوک یې نه مني. د خبر په معنی کې اختلاف شته چې خبر ذریعه د علم دی او که نه دی. لیکن اکثریت د وکلاو اتفاق لري چې هیڅ ذریعه د علم ده. لهذا حس او تجربه دا ثابته کړې ده چې له مرګه بعد د انسانانو بدن زړه شي او خاک شي. لهذا دا د دغې خبرې دلیل او ثبوت دی چې د ټولو انسانانو د اجسامو ابتدایي تخلیقي ماده یوه ده او هغه خاوره ده. او دا خاوره له مځکې اخیستې شوې او په مځکه کې د هر رنګ د خاورې رګونه موجود دي. لهذا په انسانانو کې د رنګو اختلاف دا د انسان د دغې ابتدایي تخلیقي مادې په مناسبت دی. له دغې
وایي دا د انسانانو په مابین کې د رنګ پر بنیاد باندې فضیلت ثابتول او په انساني صف کې تفریق او انتشار پیدا کول معقول نه دي. ولې چې د هیڅ انسان د خپل رنګ په انتخاب کې د ده د اختیار او د کردار هیڅ دخل نشته او دا مفید هم نه دي. ولې چې د انتشار او تفریق په شکل کې به د انسانانو صلاحیتونه که د دعوت دي نو د فکر پر تخریب به سخت کړي، که د قوت دي نو به د معیشت پر تخریب کاریو سره کوي. لہذا د انتشار او اختلاف په شکل کې به دا انساني صلاحیتونه پر تخریب سره کوي. څرنګه د خبرې چې د توحید په شکل کې به انساني صلاحیتونه پر تعمیر خرڅ کوي. دعوت به د فکر تعمیر کړي، قوت به معیشت پاروي. دغسې انسان پر پورته جګر په عربي کې ورته نمو ویل کوي. په دا حواله باندې د انسان مشابهت دی له شنیزګۍ او له فصل سره، او د فصل یا د سبزي چې بیج یو دغه یو بیج چې د دنیا په هر ګوټ کې او په هر علاقه کې وکارل شي فصل یې یو وي. مثلا د غنمو بیج چې د دنیا په کومه کونه کې چا وکاره فصل یې د غنمو فصل پاتې کړي. د انساني کروندې او د فصل بیج یو دی او هغه انساني نطفه ده. لهذا د علاقو پر بنیاد باندې په انسانانو کې تفریق و انتشار معقول هم نه دی او مفید هم نه دی. د زیږېدو له لارې د توالد او د تناسل له لارې داخل انسانان مشابهت له حیواناتو سره کوي، او په حیواناتو کې چې نور دي او شهرت په هغه خپل سر کې لري او د خاوند د شفقت نظر پر باندې د دغې مشهورې مور چې د مالک منظورې نظر ده د دغې نسل چې هر څوک یې د کور او مړ شي دا ټوټل نسل نسبت ته د سرو مشهوره مور ته کوي، که اوښه وه، که غوا وه، که میاڼ وه، که وزه وه، که خره وه. د دې لاندې منفو تولیدي نسبتونه کثرت دا د سر د مور د نسلي وحدت لپاره مشکل پیدا کوي. لهذا د انساني نسل مشهوره او اوله مور حوا علیه السلام. لهذا ټول انسانان د حوا علیه السلام اولاد بلل کوي. لهذا لاندې تولیدي نسبتونه پر دغو باندې د انسانیت تفریق او انتشار نه معقول دی او نه مفید دی. د انساني نسب کې مثلا قبیلې دي، شاخونه دي، فرقې دي. په دغه حواله باندې د انساني نسب مشابهت له درختې سره دی، او د درختې چې جړ یې ولې یې یوه وي، بیخ یې یو وي، سطحه یې یوه وي. له دغې یوې ولې یا د یوې سطحې یا د یوه بیخه یا د یوه جړه داخه چې هر څومره شاخونه او هر څومره ډډونه له دا یوې ولې پورته شي، د دغو شاخو او ولیو کثرت د درختې وحدت نوم څخه سره کوي، یعنې یوه درخته به لږه کوي.
د انساني شجره نسب جد یو دی او هغه د آدم علیه السلام واحد شخصیت. لهذا قبایل، فرقې، شاخونه د شناخت دي او د انتشار او د تفریق سبب او دلیل نه دی، بلکې په دغه صورت کې انتشار او تفریق معقول نه دي، یوه برخه مفید هم نه دي. د انسانانو په فکر کې هم توحید دی. مثلا هر انسان نور وکړو خو د خپل ځان خیر خواه دی، او چې یو دی د ځان خیر خواه وي نو د ده لپاره نو ضروري ده چې دی به د جهان هم خیر خواه. ولې دا ممکنه نه ده چې یو سړی د یو بل ته سپک رس بیایي او خلک د ده ته په دعاو کې یاد کوي، یا دی یو بل په ډبر وویني او خلک به په دوی ګلان جوړېږي. نو د خیرخواهۍ فکر د ځان او د جهان په باره کې یو، پس ته به دی بیا د ځان د خیرخواهۍ په فکر کې کامیابي حاصل. نو په انسان کې د ابتدایي خلق په حواله باندې هم توحید دی، او د حرث یعنی کروندې په حواله باندې د بیج توحید دی، د نسل په حواله باندې د مور توحید دی، د نسب په حواله باندې د پلار توحید دی، د فکر په حواله باندې د خیرخواهۍ په فکر کې توحید دی، د انسانانو د زندګۍ په سرمایه کې هم توحید دی. د هر انسان د ژوند د چلاو سرمایه انساني ځان یعنې له سره بیا تر شو صلاحیتونه او اعضاء او له کائنات څخه مستفاد مال او وسایل، دا د ټولو انسانانو لپاره د زندګۍ یوه سرمایه. لهذا توحید چې دی دا د انسان د انسانیت په وجود کې داسې حیثیت لري لکه د انساني جسم لپاره د ملا حج. د ملا حج چې د انسان له هر قسم بیماریو او کمزوریو محفوظ وي، نو د ده په قامت کې استقامت وي او په مټو کې قوت وي. په انسانیت کې په فرد او په معاشره چې په دواړو کې څورې توحید مضبوط او مستحکم وي او له هر قسمه تفریقه او انتشار محفوظ وي، دورې په انسانیت کې استقامت وي. استقامت معنی دا ده چې د دوی له منځه ویره ووځي او یو بل د ځان د سر او د مال او د اعضو خطر نه بولي، و مجلس ته غوږ سره نیسي، نو دعوت په فکر کې اصلاح پیدا کوي او په معاملاتو کې مټول ورکوي، قوت معیشت پیدا کوي. له دغې وجې څخه دا توحید په انسانیت کې نعمت دی، یعنی د انسان صلاحیتونه پر تعمیر خرڅوي. انتشار د انسان لپاره زحمت دی، ولی صلاحیتونه پر تخریب خرڅ کوي. او د مختلفو شرایعو او د مختلفو مذاهبو د مختلفو نظریاتو او افکارو رابطه د انسانیت سره داسې ده لکه د یوه انسان په صورت کې د اعضاو، د انسان د سره بیا تر پښو پورې که ښکاره دی او که علمیان مختلف اعضا واړه او لوی، سایزی جلا دی، ساختی جلا دی،
صلاحیت کی جلا دی مگر د ټول تفریق باوجود د انسان د بدن اعضاء کې توحید دی یعنی د ملا له هر سره تړي او په دوی کې تعاون دی یعنی چې له بیمارۍ خلاص وي یو خدای دی چې د غاشي بیماري به وي په چا کې چې نه ملا ځای دې نه شوي چې له بیمارۍ خلاص وي نو د انسان هر عضو چې د خپل صلاحیت مطابق کردار ادا کوي نه صرف دا چې د بل صلاحیت مخه نه نیسي بلکې د ده کردار د نورو اعضاو د کردار معاون ثابته لهذا د انسانیت توحید اصل دی تعاون یې هغه صفت دی چې د انسان له ذاته بېلېده نه لري او چې څه وخت داسې یو صفت وي چې هغه جلا کېده نه لري نو هغه صفت یا هغه اثر یا هغه خاصیت که چېرې د هغه شي و مادي جسد ته منسوب شي نو دغه طبیعت وایي والطبع والچاپ ته وایي ونقش ته وایي نو دا نقش په ماده کې راځي نو دغه که د هغه صفت او خاصیت او اثر دغه شي و مادي جسد ته کوي نو دغه طبیعت وایي او که چېرې د هغه شي نسبت د هغه شي وجود ته او حیات ته کوي بیا هغه ته فطرت ویل کوي فطرت په عربي لغت کې و اول واقع شیرل او جلا کولو ته ویل کوي یعنی که وجود او حیات درخت غوندې وو نو د هر نوع موجود لپاره چې خالق د وجود له رخته کوم قسم لباس په اول وار څیرلی او جلا کړی او په غاړه کړی دی په هغه حواله باندې بیا دغه صفت او خاصیت په وسط فطرت پیدا کړي نو توحید دا د انسان اصل دی تعاون دا د انسان طبیعت هم دی او فطرت دی اوس چې څه وخت انسان له عقله او له بلوغه بعد د خپل اختیار ژوند شروع کړي په دغه دوران د زندګۍ کې انسانان پر دوه دایره روش یعنی د انسانانو په اصناف شي لکه الله پاک فرمایي ومن کل شیء خلقنا زوجین ما هر شی د دوو مختلفو اصنافو جوړه پیدا کړي د خپل اختیار د ژوند په حواله انسان د دوو مختلفو اصنافو جوړه وګرځي یو صنف د انسانانو هغه دی چې هغه ته یکسو ویل کړي په پښتو کې یو پال ورته ویل کړي د یوې مخې انسانانې بولي د یوې وینا انسانانې بولي او دغو ته په عربي ژبه کې متقین ویل کړي یعنی دا هغه خلک دي چې په خپل اختیار بغیر د یو څه جبر او د اقرار د په خپل فکر کې توحید برقرار ساتي چې ځان له خوښوي هغه جهان له خوښوي چې به په خوله یې ده هغه یې بدلي چې بیا یې دغسې یې عمل چې مخ یې دی دغسې یې شا چې نن یې دی دغسې یې سبا نو دغه انسان چې دا خپل کردار او شخصیت کې توحید له هر قسمه تفریقه او انتشار محفوظ ساتي
ودغ انسان ته متقي ویل یعنی دا هغه انسان دی چې د له خپله توحید اصل دا هغه چې هغه د انسانیت اصل دی د هغه دفاع کړې ده د تفریق او انتشار او دا یو څو انسانان چې دا یو پال انسانان د دغو په مابین کې انس ماحول پیدا شي یعنی د دوی په مابین کې د خپلوۍ ماحول پیدا شي دا یو د دوی له منځه ویره ووځي یو بل د ځان په تاوان نه بولي اعتماد یې پرې بهر شي ولې چې دا خلک دروغ نه وایي دا خلک وعده نه خرابوي په اعتماد کې له چا سره دروغ او دوکه نه کوي په امانت کې خیانت نه کوي په خپلو ذمهواریو کې کوتاهي نه کوي نو ځکه الله جل جلاله د سوره بقره په ابتدا کې فرمایي هدى للمتقین دا زما د هدایاتو مجموعه کتاب چې دی دا د ګټې پر لحاظ هغه خلک سموي چې دوی یو غواړي او دوم قسم انسانان هغه دي چې هغه ګمرکي کوي یعنې یو پړاو نه دي د فکر په حواله باندې خیرخوا نه دی داسې نه دی چې ځان لره خوښوي جهان له هم خوښوي نه د ځان او د جهان خوښې یې دوی خودغرضه دی لهذا د فکر په حواله باندې یاد یې ونه ده د خولې او د زړه یاد یې یوه نه ده د وینا او د عمل یاد یې یوه نه ده مخ او شا یې یوه یاد نه دي نن او سبا یې یوه یاد نه دي دغه په مخه او په رخه خلک چې دي په عربي ژبه کې وطن ته مور په پښتو کې مور ته یې چې دا په دوې زاویې راغلي دا په مخه یې په رخه دی د ده نه شا معلومه ده نه مخ معلوم دی دا شا توری لاس دی چې چیرې واچوي هلته واچوي موږ په پښتو کې دا وکړو مګر په عربي کې درې اصطلاحات د لفظ لپاره کې استعمال ضال یعنې د ورکې خاوند ولې چې دا خبره د انسان چې دی دا داسې حیران پریشان سرګردانه د غرض په تلاش کې ګرځي لکه په اصول کې چې یا د سړي معیار ورکه شي یا یو غوا ورکه شي یا یو ځا ورکه شي نو داسې به د چراګاه کې ګرځي خو داسې خو لیار یې د کلیو معلومې وي چې فلاني کلي له دغه لیار دی خو دی په لیار نه دي ولې چې دی د لیارې رهبان دی مسافر نه دی دی په ورکه پسې دی نو د ورکې خاوند په یوه اوله پښتا ده په بله چوره ده په یوه بهریګر ده په بل رامزه داسې هریان پریشان سرګردان پر ګډو وړو سره ګرځي نو دا خودغرضه انسان چې دی دا هم نه د خدای پرستۍ په لیار نه د هوا پرستۍ په لیار پر یوه لیار باندې هم دی شیخ ژوند نه تروي بلکې د ورکې د خاوند باندې په ګډو وړو ګرځي ولې چې دی په دا خپل غرض پسې تلاش ده ودغته مذبذب هم ویل کړي لکه چې الله پاک فرمایي مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله دی هریان پریشان د تذبذب او اضطراب ښکاري کله خدای پرسته کله هوا پرسته کله و یوه خواته ټوکه کله و بله خواته ټوکه ودغه سمت د انسانانو ته منافق هم ویل کړی ولې نفاق په عربي ژبه کې هغه صورت ته ویل کېږي چې دواړه باید پرې خلاص وي د دغو انسانانو زندګي د متضاد کردارو مجموعه که یې غرض پکښې پوره کېده نو دا سړی دروغ وایي او که بیا غرض پکښې پوره کېده رښتیا هم وایي یعنې دروغ هم وایي که یو ډکه وینې رښتیا هم وایي
او دا رښتیا ووایم ته داسې دا قول په علي هم که یو رقم یې ډول او په نس یې خوري هم که یو رقم یې ډول دا په اعتماد کې دوکه هم چې که یو رقم یې ډول اعتماد په علي هم که یو رقم یې ډول دا خیانت په امانت کې کړي که یو رقم یې ډول دیانت هم کړي که یو رقم یې ډول دا خپله ذمهواري ته سره هم رسوي که یې خو غرض پکښې پوره کېږي کوتاهي هم پکښې کېږي که یې غرض پکښې کېږي لهذا دغه قسم انسانان په نامه او په شکل انسان وي مګر په خویه حیوان خو دا رمه لیاوزې لیامیانې لیاوا چې تاسې بهار اوسو ته بولئ چراګاه ته دا هر یو جلا جلا په شنه او په واښه پسې یو تورې منډې وهي بل تورې منډې وهي بل تورې په یو بل یې یو عالم نسته دغه انسانان هم دغسې وي چې په شنو او په ګټه پسې کله تورې منډې کړي کله تورې منډې کړي کله تورې منډې کړي دغه انسانان په نامه او په شکل انسانان مګر په خوی درندګان وي مطلب که دنیا هندوله په کرایه وګورم نو ودفته الله پاک فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار دغه خلک چې دا په نامه او په شکل انسان ښکاره کړي مګر په خوی او په کردار باندې بیا درنده حیوان دی بیا شرمنده حیوان دی دا به د دوزخ په حالت دې کوي ولې چې دا له انسانیته فارغه دی لکه الله پاک چې فرمایي ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا د دوی ټوټل زندګي دغسې د ایمان خواته ټول کېږي که یې ګټه پکښې د کفر خواته راټول کېږي که یې ګټه پکښې نو تر ټولو په انساني معاشره کې خطرناک ساینس دی دا دغه په مخی برخی مخلوق دی چې دی مخمان دی د شاخه نو په بین الاقوامي سطح باندې چې دوی انسان یو دی دغه معنا دا ده چې انسان به انسان هغه وي چې د ده په انفرادي زندګي کې توحید له هر قسمه تفریقه او انتشاره محفوظ د لمانځه په هر رکعت کې موږ له خدایه مطالبه کوو موږ یې اهدنا الصراط المستقیم خدای پاکه ته ما د انسانیت پر صفر یار برابر کړي یعنې چې زه ځان له خوښوم دغه ټول د جهان به خوښوم زما د خیرخواهۍ فکر د ځان او د جهان په باره کې پر صفر یار زما خوله او زړه پر صفر یار برابر زما وینا او عمل پر صفر یار برابر زما مخ او شا پر صفر یار برابر زما نن او سبا پر صفر یار برابر دغه د صفر یارې خاوند انسان سو ومن د سفر د لیارې په حواله د لطفه سمته شي یو سمت انسانان یعنې یکسو انسان یو سمت هغه دی چې الله خالق بولي آخرت د ځان لپاره مهار بولي د زندګۍ د سفر منظر د الله در بولي مقصد یې د رب دیدار بولي د هدایت او د سنت پابندي د ځان ایماني فریضه بولي د خدای پرستۍ پر صفر یار باندې په کامله یکسویي سره ژوند کول د ځان د جهان لپاره خیر بولي په خپله هم پر دغه یار باندې ژوند کوي په کامله یکسویي سره علومو ته هم د دغې لارې په کامله یکسویي سره د ژوند د تړولو دعوت او ترغیب دا د خدای پرستۍ صفر یار خالق له ورځي لکه الله پاک فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کوم خلک چې د خدای پرستۍ پر ولده لار باندې وما ته ځان رانږدې کوي او د ژوند سفر زما وفا ته رالنډوي
نو چې پر ناولدو دایو راځي بیا دې رهنمایي زده کړو. دا خلک له خواهشه کامل آزاده او د خالق کامل غلامه زندګي کوي. نو ځکه موږ د لمانځه په هر رکعت کې له خدای سره وعده کوو موږ یا ایاک نعبد. خدایه زه به لږ کله بیا دې له تا سره د غلام غوندې او د مریو غوندې چلوم، یعنې زما سر او زما مال دا به له بیا ستا په تعظیم و اطاعت کې استعمالوي د بل چا نه. خو لیکن د دغه سره سره موږ یاري و ایاک نستعین. خدای پاکه چې زه د غلامۍ رشتې او رابطې له هغه طرفه راپرېږدم او ستا و غلامي ته وچه ملا وتړم، نو په دنیا کې زورور او زبور داسې دي چې هغه له خلکو غلامان جوړوي او هغه به زه زما د سر پوهوي. بیا خدای ورخوشیوم ما بیا مملا کړه. نو اوس ځکه پر مخ موږ بیایو، یعنې له اهدنا الصراط المستقیم چې پر مخ ورتاسو موږ یې صراط الذین انعمت علیهم. خدایه د هغو خلکو پر سیخه یار مسم کې چې هغه خدای پرسته دي، په ټولنې زړه خدای پرسته دي، دا په زړګۍ نه. دوم صنف د یکسود انسانانو هغه دی چې هغه آخرت د ځان معاد نه بولي. په خپل مابین کې بیا پاتې شي الله خالق نه بولي، نو دا سوچه کافر دی. یا الله خالق بولي آخرت معاد نه بولي، دا سوچه مشرک دی. د دغو د زندګۍ د سفر منزل خواهش دی، د خپله خواهشه ځان رسوي. مقصد یې د دنیا عزت، اقتدار، منصب او دولت. اولیا یې د هوا پرستۍ سیخریان او د هوا پرستۍ دغه سیخریان خواهش دی. او دا خلق له خالق څخه کامل آزاده او د خواهش کامل غلام زندګي کوي. نو ځکه موږ بیا پر مخ ویایو غیر المغضوب علیهم. خدایه د هغو خلکو پر شکل یار نو مه کیسم چې ستا د غضب حقدار وي، یعنې ځان او مال ملکیت ستا دی، مگر استعمال یې ستا په اجازت او هدایت نه په خواهش کې. نو معنا دا شوه چې جد انسانیت دی او شاخلي یې دوی دي. خدای پرسته یو سم، سوا پرسته بل سم، دواړو نه کره مؤمن لري او نه یې کره کافر وي. وعده خلافي کره مؤمن هم نه کي، کره کافر هم. په اعتماد کې دوکه کره مؤمن هم نه کي، کره کافر هم نه کي. په امانت کې خیانت کره مؤمن هم نه کي، کره کافر هم نه کي. په ذمهواریو کې کوتاهي کره مؤمن هم نه کي، کره کافر هم نه کي. نو ځکه پر بین الاقوامي سطح باندې دا شی مسلم دی چې توحید دا د انسان اصل دی. لکه د سوره بقره چې دا آیت ما تلاوت کړ د 2 نمبر دی 214 چې په دا کې الله پاک فرمایي کان الناس امة واحدة، پورا انسانیت یو اصل دی، یعنی د پورا انسانیت توحید اصل دی. او د دغه اصل د برقرار ساتلو لپاره موږ انبیا راپورته کړي. د دغه اصل د برقرار ساتلو لپاره موږ کتاب رانازل کړی دی چې د دنیا تنازع د کتاب په رڼا کې حل شي او د انسانانو په مابین کې توحید برقرار او مستحکم پاتې شي. نو دغه مفکوره چې دا نن یې تقریبا په دنیا کې
شریعت خلاف نه په دغه مسله خلاص کړم. اوس په کار دا دی چې اصول فقه چې زموږ دي په دې اصول فقه کې د فتوا او د قضا او د اجتهاد له دا سره سره چې د قرآن و سنت فهم به د بصیرت پر بنیاد لري له دا سره سره یو شک او صفت به دا هم وي چې د خپلې زمانې د مرو شناخت لري. اوس چې موږ د خپلې زمانې د مرو په شناخت توجه وکړو نو دا زموږ د زمانې مرونه دا یو کال دي او که دوه مخکې تاسو ته څنګه دوه مخکې نو دا یو کال انسانان قدم وویل په د خپل کار کره کار شي د ده خپله یاد او د ده مثال دا دی لکه یو کال نر یا یو کال ښځه دا منافق داسې دی لکه مخنث اوس په دا مخنث نه پوره د نر وار شو نه پوره د ښځې وار په دا په مخکې پرخي انسان باندې نه پوره د مؤمن وار شو نه پوره د کافر وار شو دا داسې دی لکه ضرري دا عادت مرکان چې خپلې بلې سوی وي یا ګرمان یا کیوي به یا د ده وکړي شي. اوس که یو زموږ د زمانې چې دا موږ وو دا نه سوچه مؤمن نه سوچه کافر نه خره انسان او په مخې پرخي نو اوس که موږ د ځان انجام له ذلته کاخه و عزت ته بدلو نو بیا به موږ شرکات وکړو. ولې الله جل جلاله فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. که چیرې یو قوم یا یو جماعت یا یو فرد د ځان انجام له ذلت و عزت ته بدلولو غواړي نو دا داسې نشي کېدای چې کردار پې هغه وي چې انجام یې ما د قانون مطابق ذلت وي او د هر کردار باوجود به دی عزت غواړي دا نشي نو دی به بیا کردار بدلوي. نو که موږ دغه ذلت او مظلومیت او غلامي په ازادي او په عدالت او په عزت بدلولو غواړو بیا به دا ټول لاکونه دا کومخې او پرخې به دا به پرېږدو خو که ستاسې څنګه چې غواریانو به درواغه او قدر به د رښتینو خلک راکوي قول به په نشکو خلک به د وفادارو عزت راکوي په اعتماد کې به توقیر کړو خلک به د دیانتدارو په نظر راکوي داسې امکان دی نو چې موږ کردار موږ ته پکار یا موږ دغه ذلت مقدر وي ولې الله پاک فرمایي اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له چې یو به د الله د قانون مطابق د یو چا انجام د کردار ذلت وي او د هغه کردار باوجود دی عزت غواړي دا نتیجې د الله د قانون مطابق دي تاسو پوهېږئ دی په خپله ونه بدلو حالات نو یو خو که موږ له ذلته ځان باسو نو بیا موږ ته په مخې پرخې وخت پرېږدو یو کال ګردانه جوړو نو ځکه چې الله پاک فرمایي ویل للمکذبین د دروغجنو مکمل تباهي په برخه
تاسو راته وایئ چې خدای پاک یې مکمل نه تباهي په برخه کې په موږ یې په دعا مليونه ورسوي دي نو دغه وزر د کښېوتو دي که د خلاصېدو دي دا څه او بیا الله جل جلاله فرمایي لعنة الله علی الکاذبین دروغجن ما لپاره دغه سړي دي او له رحمته ما محرومه کړي دي اوس یو سړی یې زه درواغ ویایم ګټه پکړم دغه اوس دی ګټه کوي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي والکذب یهلک درواغ به تاسې تباه کړي په دنیا کې به امن او سکون ختم شي په آخرت کې به له نجات محروم یاست نو که موږ په انجام کې او د زمانې تبدیلي غواړو نو پکار دا دی چې دا ناست خلک په خپلو کړو چې دروغ به نه ویایم کمه د سرو زرو ریاست به مې کوله خوښم ده خبره او دویمه خبره دا ده چې الله پاک فرمایي لا تطیعوا المکذبین په دروغجنو پسې ځئ هم نو نه به په خپله دروغ ویایي نه به د دروغجن پر بله پالي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدق ینجي رښتیا به تاسې د دنیا او د آخرت له مصیبتونو څخه خلاصوي په دنیا کې به په تاسې کې امن او سکون راشي رښتینی سړی په زړه کې دننه مطمئن او په آخرت کې به نجات ومومي او بیا الله پاک فرمایي کونوا مع الصادقین د رښتینو ملګري نو چې موږ څلور خبرې خبرې نه به په سر درواغ ویایو نه به د دروغجن پر پله پالو او رښتیا به سپین صفا ویایو کم سات پکښې ته ولی الله جل جلاله فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید و انسان ته د غاړې تر شهرګو زه ډېر ونږدې که دی په داسې ازمایښت کې راځي چې له ما به د عبدیت رابطه پرې کوي او مرکنډی به بچت کوي یا به مرکنډی پرې کوي دا زما رابطه به بحال ساتي نو الله پاک وایي تر مرکنډي زه درله سودمن یم له ما دا مه پردی کوي په دې دنیا هم په سود یم له مرګه بعد هم په سود یم او که د له ما رابطه پرې کړه او مرکنډی د بچت کړه د یړو اوبو په تپه خو به هم مړېږي په اخر یې خو نه نو دا له ما به د په رضا لاس اخیستي وي له مرګه به د په قضا لاس ورکوي نو ده به خطا شي نو پکار دا دی چې موږ رښتیا سپین صفا ده نو کله کله دا ملګریو ته ویایم زه یم د پاوله چدر بیایي یعنې سر مې یخی دی په ګران که ګاچوان نه دی تاوان نو چې دا پاوله به پر یار سر ږدي دا د مؤمن به څه په نیت وي چې په خدای ویني د ده به نور څه شي سم په خلاصه کړو نو دا څلور خبرې کوم سر په خلاص دی کنه وزرت هم ورکړي عمل به کفر کوي دویمه خبره ده یعنی یو توحید په کردار کې بل توحید په دعوت کې الله جل جلاله فرمایي ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم فدل دو آیتو کې الله پاک موږ راهنمایي د دعوت په میدان کې الله پاک فرمایي ولتکن منکم امة تاسې هغه قوم او هغه امت او هغه جماعت ځان جوړ کړئ
يدعون إلى الخير چې وهغه کردار او عمل ته خلک رابولي چې هغه کردار او عمل او فکر د هر چا خوښ او هغه دا چې تأمرون بالمعروف تاسې به خلکو ته د هغو کارو د کولو وینا کړی یاسته چې د هغو کارو شګړه په خلکو کې مقبوله هم وي مشهوره هم وي ولیعود وهر هغه عمل ته ویل کوي چې په ماحول کې او په خلکو کې شهرت او قبولیت پای لري دا د فقه په کتابو کې هم تاسو ویلی چې اوس په څه کوي لکه الله پاک فرمایي خذ العفو وأمر بالعرف تاسې تر خلکو ته راغلی یاسته خو کارونه هغه وښیئ چې هغه په دوی کې مشهور او مقبول یعنې تاسې د ځان رایه د دعوت بنیاد مه ګرځوئ یاست بلکې دا یاست چې رښتیا یاست د رښتینې ملګرتیا کاست د مور او د پلار شي خدمت کوي احترام یې ساتي د همسایه داسې حفاظت کوي لکه د ځان د سر او د مال او د مسافر چې څه په وس پوره هغه مدد کوي کونډې او یتیمانو باندې نظر لرئ یاسته مالي مدد یې کوئ د علمانه احترام ساتئ یاسته یعنې دغه مجلسونه چې دي دا داسې مجلسونه دي چې تاسې د دعوت بنیاد معروف وګرځوئ نو به انتشار پیدا کړي نه او کردار به په خلکو کې وتنهون عن المنکر او له هغو کارو څخه تاسې ډډه راګرځوئ چې د هغو ناخوښي په خلکو کې مسلمه هم وي او مشهوره هم وي دروغ مه یاست په دروغجن پسې مه کوئ غیبت مه کوئ تهمت مه لګوئ د یو د بل خبرې مه سر رسوئ زنا مه کوئ غلا مه کوئ قتل مه کوئ خنق په چا پورې مه کوئ بدزباني مه کوئ دغسې کارونه چې په خلکو کې بدي مسلمه ده د هغه خلک به نه کوي نو چې څه وخت ستاسې د دعوت بنیاد معروف وي یعنې هغه کارونه وي چې هر څوک یې خیر بولي خوښوي او د هغو شکله په معاشره کې مقبوله او مشهوره وي او له هغو کارونو د لمنې کوئ چې د هغو بدي او ناپسندیدګي په خلکو کې شهرت هم لري او مقبولیت هم نو په دغه صورت کې به غلط کردارونه له خلکو وځي صحیح کردارونه به په خلکو کې پیدا کوي انتشار او تفریق او په معاشره کې نه راځي او الله پاک فرمایي چې ستاسې د دعوت محور خبرې شي بیا به اولئک هم المفلحون زیار به لږ وي کامیابي به ډېر او الله پاک فرمایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا د هغو خلکو غوندې مه جوړوئ یاسته چې دعوت الی الله پر ځای باندې دی دعوت الی نفس د دوی یوه رایه ده او دوی هغه رایه ته له دوی ملا تړلې وي نو که فتوا وکړه که غوسه وکړه هغه بلیا وکړه او دی زور کړي نو الله پاک فرمایي هغه خلک له ځانه مه جوړوئ یاسته چې د له پرېږدو او شای به له وګرځوئ من بعد ما جاءهم البینات باوجود د دوی د دې خبرې چې د رهنمایي واضحه هدایت یې راغله واضحه هدایت دا دی چې توحید د انسان اصل دی د نبوت بعثت د توحید د بقا او دوام لپاره دی کتاب د مادي دارو د حل کولو او د توحید د برقرار ساتلو لپاره په قرآن کې دوه قسمه آیاتونه دي محکم او متشابه منه آیات محکمات ام الكتاب واخرى متشابهات محکم آیاتونه هغه دي چې په هغه کې د تعبیر گنجایش نشته یوه معنا اختلاف پکښې پیدا کوي
متشابه وقت ولکړي چې له یوه زیاته مفاهیم دي او د محکم آیتو په باره کې مفسرین کرام د ابو منصور ماتریدي رحمة الله علیه تعبیرات اهل سنت تفسیر او د ابن ابي حاتم رحمة الله علیه تفسیر دا چې تاسو وګورئ نو محکم آیتونو تر شل نه پورته کړي شل شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته د یوه حساب بریانې دغه آیتونه دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته کې شل آیات هغه د شاوه محکم په دا معنا باندې چې بله معنا یې نه کړ یا محکم په دا معنا باندې چې ټوله شرایط متفق دا نور له یوه زیاته مفاهیم لري نو الله پاک وایي رهنمایي چې د توحید د انسان اصل د نبوت مقصد د توحید برقرار او حفاظت دی د کتاب نزول چې د مادي زندګۍ دعوې ختمې شي او توحید برقرار وساتي قرآن پر خپل ځای دی محکم او متشابه ملایان پکې یو هغه دی چې په علم ځان ښکاره کړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې فرمایي من تعلم العلم لیباهي به العلماء او لیماري به السفهاء او لیصرف به وجوه الناس الیه فالنار والنار نو ځینې هغه دي لکه الله پاک فرمایي منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ کوم ملایانو چې په زړه کې کږه ده یعنې ځانپوښي یو بیماري ده او دی د ملایل په میدان کې ځان په خلکو مني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء دی به د متشابهو آیتو په تأویلاتو کې زور لګوي ثابتوي په دا چې دا زه یم دغه خدای یم چې په معاشره کې انتشار پیدا کړي او د الله دغه خلاصه وینا د ځان په رایه کې محصوله کړي نو او بل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم د کومو خلکو چې له علمه غلط عمل دی هغه په دغو مجلسو کې ذاتي پر مخ نه ځي هغه دا وایي چې ما خو په خپله پوهه دغه ځینې اخیستې که ته دا د خپله معنا ځینې اخیستې د الله په دغه وینا کې د دغې هم ګنجایش ده کل من عند الله چې څومره ګنجایش په دغه وینا د الله کېدی دغه هر یو ګنجایش د خدای وینا دا د خدای وینا زما په رایه کې حصر نه ده بل ځای الله جل جلاله فرمایي لا تكونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون تاسې د خدای سیالي کول د ځانه مه جوړوئ خدای یو مجلس پراخ پرېښی دی په یو رایه کې په یو مجلس کې یې حصر کړی نه دی ګنجایش یې پکښې مو پرېښی او ته دا د خدای د ګنجایش مجلس پوچ په دا خپله رایه کې راکړي نو دا خو د خدای سمه د مشاهي اخیستې چې هغه خلاص پرېښی دی ته یې پر ځان راکړي او بیا چې ته یې پر ځان وتړې نو د الله د ضد آیت په ته ستا وله معنا حتمي بولي دغه پر دغه جوړوي بل په هغه بله معنا حتمي بولي دغه پر هغه جوړوي نو د خدای وینا او تفریق ذریعه کې جوړوي نو که چېرې موږ په ځان کې او په کردار کې توحید او په دعوت کې توحید برقرار وساتو بیا به دا زموږ ډېرې مسلې حل شي
نو دا دا یوه خبره وه دا بله خبره بیا درته وکړم چې بس مو داسې مې کړي وای په دانوي مې وغږېدلي وای مېلمه بله تللی و راغی هغه مه کوه زه ورته وګورې نو دا بل مجلس ما درته وکړ چې په دنیا کې بله خبره چې دا ګردۍ ځکه سره انساني آبادۍ یو کلی تاسو به په دا خبر یاست چې د شپاړسمې پېړۍ عیسوي تر اوله نیمه یې پورې په ټوله دنیا باندې حکومتونه مذهبي وو که مسلمان حکومتونه هغه مذهبي وو که عیسایي حکومتونه هغه مذهبي وو چې څومره مذاهب دي په دنیا باندې حاکمیت د مذاهبو وو د شپاړسمې پېړۍ په آخر کې مغربي دنیا چې په هغه کې عیسایي دنیا هغو له مذهب لاس واخیست او سر یې واخیست چې د مذهب کار نه د سیاست سره شته نه یې له حکومت سره شته د سړي د سر مجلس دی که عبادت کې که ذکر کې کار شي د دغه بعد د مغرب جنګ له مذهبي حکومتونو سره راغلی دی حتی د مسلمانانو د خلافت چې څومره خطې وي دا ټول انګریز جنې فتح کې هغه آخري دستخط چې د سلطان عبدالحمید و دا په 1923 کې یې په وکړ د خلافت هغه آخري تناو یې هم پرېښود له دغه چې تر 19مې پېړۍ پورې دا مذهبي حکومتونه له منځه ولاړل دا دوی چې سیکولر یعنې لا مذهب حکومتونه قایم شو او په 1914 کې د جرمن او د انګریز سیالي پر پاچي سره راغی جنګ سره شو تر 1918 پورې دغه جنګ جاري وساتل شو په 1919 کې د دوی په مابین کې ناستې د امریکې سره وکړه په پیرس کې مرکه یې پر دغه ځای سره وکړه چې دا زموږ د خپل مابین تنازعات په جرګه ګڼلو په جنګ نه لهذا په نامه د لیگ آف نیشن د یو جرګه تشکیل نو زه اکثره دا قوم پرسته ملګریو ته د تاریخ په حواله باندې زه که تاسې لږ زحمت وکړئ چې لږ تاریخ ته مخ ووهئ مغرب له قومي حکومتو سره جنګ نه دی کړی مغرب جنګ له خلافت سره کړی دا د قومي آزاد قومي حکومتونو ناره انګریز درکړې ده خو بله نه ده ولې چې د لیگ آف نیشن له تشکیله بعد یا دا د قومي آزاد حکومتونو ناره دوی پورته کړه او په مغربي اقوامو ته یې دغه راهنمایي ورکړه چې تاسې اوس چې د دنیا پر کومو خطو تاسې حکومت هر قوم کوئ دا براه راست حکومت مه کړئ د براه راست حکومت به یو تاوان دا وي چې باشندگان به تاسې پردي بولي نفرت به درله کړي دوم تاوان به دا وي چې د باشندگانو حفاظت او سهولت او خدمت او معیشت به ستاسې فریضه وي دریم تاوان به دا وي چې جنګونه به په خپل سر کوي تاسې داسې وکیاستئ چې په کومو خطو ستاسې حکومت دی حالت چې د اختلاف یو شکل دی دغه شکل ته له موږ ووایي چې لمبسي او په غاړې کې سره ولوځي نو بیا به تقسیم د ملکو د ازادۍ په عنوان کوي نو تاسې چې د انګریزي لغت کتابونه ګورئ نیشن نو څوک باید رنګ څوک باید دفاع څوک باید نسل څوک باید وطن څوک باید مذهب دغه اختلاف د نیشن په تعریف کې له دغه وجې چې د هر مغربي قوم محکومه خطه سوه
په هغه کې د اختلاف نوعیتونه بدل، چیرې د رنګ اختلاف و، چیرې به د ژبې اختلاف و، چیرې به د نسل اختلاف و، چیرې به د مذهب اختلاف و. له دغې وجې څخه دوی دغه نیشن تعریف هم جلا جلا کړی. نو دا قومي آزاد حکومتو ناره دا انګرېز ورکړې ده. موږ قوم پرسته حضرات باید چې لږ و تاریخ ته توجه وکړي او حقیقت تسلیم کړي. آیا هېڅ هم نسل وشي او دا د دوی خپله ناره نه ده. یو پلار د برطانیې سفیر راغلی په دا سرینا کې یې دعوت کړی. نو ده چې ورغلم ما پوښتنه وکړه یعنې ته ډېر وختي راغلی وم، بلوچستان لره د قوم پرستۍ سیاست ډېر قوي او مضبوط و. اوس چې راغلی یم کمزوری راته ښکاره کړي، وجه یې څه ده؟ نو ما ورته وویل د قوم پرستۍ د سیاست او د نارې اصلي خالق ته پخپله یې انګرېز، خو چې څه وخت سوویت یونین د یو طاقتور سیاسي قوت په حیث په سیاسي منظر کې غاړه وایستله، دا ستا سیاست یې له تا څخه قبضه کړ. اوس چې سوویت یونین انتشار ښکار شو، نو دغه سیاست د شا لخوا تکیه نه لري، ویې ختم. نو اوس ستا دی زور دا سیاست اوس ایتیم شو، خو دی ستا زور شناخته ایتیم که د ده پورته کړه په ځګره پورې د ونیو په خوله او په څنډو او په غوږو کې نو شو کړه، کېدای شي له نوې سره حرکت پکښې راشي. او که د شا ورغو کې د غلبه ځای دې اخري سره یې پورته وشي. نو پکار دا دی چې زموږ قوم پرسته ملګري چې دي دا لږ د تاریخ په شا وګوري چې آیا مغرب له مذهبي توکو سره جنګېدلی دی که له قومي حکومتو سره جنګېدلی. نو دا ګلوبل ویلج بیا چې څه وخت دوم جنګ عظیم اختتام ته ورسېده په 1915 کې، او هغه د جرمن او د جاپان او د دوی د اتحادیانو د کامل شکست په صورت کې ورسېد. نو بیا د اقوام متحده دستورالعمل چې دا UN چارټر ورته وایي دغه دوی وضع په 1915 په 1914 کې پر دغه دستور باندې او پر دغه آیین باندې د اقوام متحده د نظم تشکیل وشو او لیگ آف نیشن تحلیل شو. او اوس د دنیا ټوله ملکونه د اقوام متحده د دستورالعمل سره د معاهدې له لارې تړلي دي. دا کومه دنیا چې مسلم دنیا ورته ویل کېږي چې دا استرالیا یې ځان مسلمان بولي، دا مفتوحه دنیا ده. او چې دا کوم غیر مسلم دي دا فاتحه دنیا ده. او دغه مفتوحه دنیا د فاتحینو په مابین کې وشته، څوک د روس په کچه ختلي دي، څوک د فرانس په کچه ختلي دي، څوک د برطانیې، څوک د امریکې. له دغې وجې څخه تاسو ته ښه معلومه ده په قبایلي ماحول کې چې ملک په خپل بولي له بله ملکه سره جګړې نه کړي، د همسایه په بولي کې. نن تاسو ګوره یاست انګریزي له لارې د مسلمانانو په شتو کې روانه ده، د غیر مسلم دنیا په بولي کې انګریزي نشته. نو دا اقوام متحده چې دی دا د پوره دنیا ناظم حاکم نظم دی او هغه کردار ادا کوي لکه په وړاندې زمانه کې چې به شاهنشاه ادا کړی، هغه یو فرد وي، هغه خاندان دا نظم دی. او تاسې اندازه ولرئ اقوام متحده پوتین چې د روس سره د هغه وارنټ جاري کړي دی تا د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي، خو دا د شهنشاه کار. محمد ابن سلمان چې د سعودي شهزاده دی
وهغه ته حکم ورکوي چې د هیر په عدالت کې د جمال خشوجي په مقدمه کې حاضري وکړي. دا خوی دي چا لہذا global village په دا معنی سره دی چې حاکم نظم یې یو دی او هغه د اقوام متحده. د اقوام متحده په دغه نظم کې د صحت، د زراعت، د خوراک، د ډیولپمنټ، د مالیاتو هر محکمه جلا وجود لري. بین الاقوامی پولیس وجود لري وهغه ته انټرپول ویل کوي. بین الاقوامی عدالت وجود لري په دې کې. نو دا پوره دنیا چې ده یو ملک هم د UN چارټر یعنې د اقوام متحده له دستور څخه وتلی قانون نشي جوړولی. او په مسلم دنیا کې له خپلو وسایلو څخه بغیر د مغرب د انرژي استفاده نشي کولی. نو اوس نوم یې د ملګري خوی د بلدیاتي ادارو. بلدیاتي اداره د ملکي عاید د دایرې وتلی ضابطه نشي جوړولی او د مرکزي حکومت د اجازت بغیر د خپلو وسایلو استفاده نشي کولی. نو له دغې وجې دا دنیا ټول global village ده. نو چې انسان یو دی او دنیا یو کلی دی. نو اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دغه دنیا به له توحیده بیرته موږ پر شا د تفریقو خواته وتړو که به یې قبیله وتړو. نو که اوس علما د مذهبو په بنیاد باندې دنیا تقسیموي یا قوم پرست د نسلو پر بنیاد دنیا تقسیموي، نه د ملا په وس پوره ده، نه د قوم پرست. البته ټولې به وي چې د کوم قوتونه چې د جنګ له لارې د ځان تسلط قایمول غواړي او د خلکو نظر له ځانه کشل او په خپل غم یې غمجنول غواړي، د دغو قوتو و جنګ ته به موږ د جهاد په فتوا قوم پرسته د آزادۍ په ناره د تنکیو ځوانانو مرتبېدو برابرې کړي. بل خو خدمت ما خیال چې منشي ګمان شوی. البته قابل غور خبره دا ده چې که یو انسان یو دی او دنیا global village ده، زموږ عقیده ده چې دجال به راځي، پر پوره دنیا بې حاکمیت وي، نظام یې د کفر. بیا به عیسی علیه السلام راځي، پر پوره دنیا بې حاکمیت وي او نظام یې د اسلام. لهذا دا د انسانیت توحید او د دنیا یو کلی دا معقول هم دی، دا یو کلی عملي هم دی او د شریعت سره متصادم هم نه دی. چې دجال پر ګرد دنیا باندې حاکمیت کې نو کلی دی، چې عیسی علیه السلام پر ګرد دنیا حاکمیت کې نو کلی دی. لهذا پکار دا دی چې موږ پر دا سوچ وکړو چې هغه نظام د حاکمیت چې د پوره انسانیت لپاره قابل قبول وي هغه به څه شي. او ما په نظر باندې د هغه نظام لپاره بنیادي نکات اووه دي. اوله نقطه دا چې د انسانیت حقوق، یعنې انسان لکه چې په نامه او په شکل انسان دی، په خوی او په کردار هم انسان شي، په شخصیت کې توحید وي، په معاشره کې توحید. د منافقت خاتمه، بمخیر برخیر ورک، دا د تباهۍ سبب او د جبر مخنیوی. چې یو ورور داسې خیرخواه شو لکه چې د ځان داسې د جهان خیرخواه شو، نو د هیڅ انسان جبر د دا په باره کې نه دی خوښ. نو باید چې په کلیم او بیا الله پاک فرمایي ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. که د الله جبر خوښ راغی
یعنی چې انسانیان یې د خپلې آزادې مرغۍ بغیر د قوت له لارې پر دین راوستل دا د خدای حق هم و د خدای چا شک نشو وکړی دغه یې وس هم و د ده له فیصلې چا ادراک هم نشو کړی نو چې یو الله د خپل مخلوق په باره کې جبر نه دی خوښ کړی سره د وسه او سره د مناسبت نو بیا به دغه کار تاسې کوي قرآن ته تکریم الناس چې نه د حق دی فقرا ده به د خالق نه د وس پر سړي انتشار وکړي الله جل جلاله فرمایي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات که د الله جبر خوښ وای نو خو دا تاسې به د یوه نبي په شریعت کل سره پوره کړي واسه خو یو هم نه سپارل ځینې تلای لیکن خو د خدای جبر خوښ نه دی ولې چې جبر په انسان کې د خلافت له درجې انسان محروم کوي انسان چې د الله خلیفه دی خو د اختیار او د اقتدار په وجه باندې خلیفه نو چې اختیار ځینې واخلي نو د څلورګلو د ده څه پاتې نو الله پاک فرمایي چې تاسې به زه په هغه باندې ازمویم چې به ته یې منې ته یې منې چې دعا باندې ویل ته ولې ته یې منې چې دعاګان باندې نو پسې ترې ولې تا منل چې دغه ټوله کارونه چې تا بد بلل هغه کارونه ولې نو لهذا دوم شی اول د انسانیت پرو دومه نقطه د منافقت خاتمه درېیمه نقطه د جبر مخنیوی څلورمه نقطه چې د ظلم پاک معاشرت تشکیلول ظلم به دا ته بیایي چې ما ته منسوب شي زما بې اجازه ته څوک استعمال تاسو ټول عالمان یاست په روایتو کې راځي چې د مور کپړې را څپلې بې اجازه پرې کول ځایي د چا په څنګ کښېناستل اجازه له چا سره د غږېدا لپاره اجازه چا لوښی استعمالول اجازه او یا چې د یو شي ملکیت په چا ته منسوب دی د ده د رضامندۍ بغیر یې یو څوک د ځان ملکول دا ظلم لهذا څلورم د ظلم پاک معاشرې تشکیل له جنګو ځان کتل د هیچا دا نه خوښوي چې له ما سره د خامخا بېولې څوک جنګ وکړي نو چې ستا نه خوښوي نو ته بل سره بېولې جنګ وکړي د مسایلو حل د امام متقین له لارې رایستل د هر شریعت د هر مذهب د هر فکر او د هر نظر په خلکو ته د خپل شریعت د خپل مذهب د خپل فکر او نظر مطابق په ازادي سره زندګي کول دا حق البته د دعوت له لارې که د چا فکر بدل او په رضا یې خپله لاره بدله کړه باید شي چا که نو چې یو الله جل جلاله فرمایي قد تبین الرشد من الغی د ګټې او د تاوان لارې ما دله در جلا کړي دي ورنه ښوولي دي اوس یې پورته انتخاب ته په خپله کړه زه د تر څټه نه نسم چې یاده د ګټې پر یاد بولم دا د حل نو دغه اووه بنیادونه او ما په اندازه باندې که داسې وشي چې د هر فکر مرکز لکه اوس مثلا په بیت المقدس کې هیکل سلیماني د سلیمان علیه السلام د زمانې دغه یو مرکز په مدینه منوره کې مسجد نبوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مرکز چې د هر شریعت او مذهب او د هر فکر او نظر خپل مرکز دا د عبادت ځای دا د تعلیم ځای دا د مالي واجبات هم جمع کوي دا د مقامي خلکو معاونت هم کوي دا د مقامي مقدمات مقامي طور باندې حل کوي هم او هر چا ته د نوې خبرې اجازه کوي تر هغه وخته پورې چې د ده ازادي د بل لپاره پریشاني نه جوړوي مثلا دا لاس غوړول زما حق دی
خو که دا زما د لاس ورول د مخ د بل د مخ څاپېړه ځینې جوړوي بیا دا حق زما جاتې ودري بیا نشته. نو که دغه ترتیب نو دا سیکولریزم چې دا اصطلاح په سیاست کې استعمال لري یو هغه سیکولریزم دی چې مغربي استعمال دی. د هغه معنا دا دی چې نه خدای منل او نه یې وتا ته د پرېږدم دا مې صحیح نه دی. بلکې سیکولریزم معنا دا ده چې د فکر انتخاب د خپل دی خو چې کوم فکر تا منتخب کړ کوم شریعت او مذهب تا منتخب کړ د هغو د دایرې په وتلی قدم نږدې او که د بدلاو په شا به نه دي ردت به نه کړي پرمخ به ځي. نو دغه سیکولریزم چې دی دا د اسلام خلاف نه دی. اسلام هم متداول دی. که موږ قرآن کریم وګورو په دا آیتو کې راځي چې که چېرې د یهودو فریقین یعنی مدعي او مدعا علیه دواړه په اتفاق خپله مکلمه کار درد ستا مرضي ده ورلګوله ده که د دوی مسلمانانو لګوله البته که یې ستا په شریعت د لاندې لپاره دا به د په شریعت نو که موږ د قرآن کریم حکایت نه وبولو مطالعه د هدایت په توګه وکړو. اوس مثلا الله پاک فرمایي ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن الحق. اوس د دوی ملایان او پیران په دولت په غلطه لار باندې د خلکو خوري او خلک د خدای له لارې راګرځي په ځان کشي کوي. اوس دغه عمل په موږ کې ده او چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لتتبعن من قبلكم تاسې به تر تاسې له مخه چې یهود او نصارا او بني اسرائیل تر سوي دي د هغو خوله په خوند لګوئ که هغه د سلسلې په ګوله ننوځي او تاسې په هغو ننوځي. یعنې د بني اسرائیلو چې کوم خوی او خصلت وو هغه به په تاسې کې پیدا کړي او چې تر څو پورې هغه خوی او خصلت له ځانه نه وباسئ نه به د دنیا امن او سکون زنده کوي او نه به د آخرت نجات زنده کوي. واخر دعوانا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم. محترمون زه د ټولو د مخه د دوو تحصیلو عمرا د هغه مجتمع د هغه کابینې د هغه د کابینې د اراکینو ډېره شکریه ادا کوم او خراج تحسین ورته پېښوم چې په دغه رقم داسې د ابهام او د پوشیدګۍ چې هېڅ حقیقت انسانانو ته واضح نه دی او دا ډېره ضروري وه چې پر داسې عنوان باندې این پروګرام منعقد کړي لکه شعور و آګاهي خبرتیا مطلب پر دا باندې زه ودې ته خراج تحسین پېښوم او پاته چې دا کوم راغلي مېلمانه دي د مختلفو نورو تنظیمونو ته مشران خامخا راغلي نو د هغو موږ شکریه په دغه ادا کوو. دا یو حقیقت دی چې نن سبا خلک و حقیقت وینا ته دومره ور نه ایږدي. د مفاداتو سیاست دی د سیاست اصل مقصد د خلکو پاته دی په مفاداتو پسې رسوي دي. رښتیا خبره ته نه څوک غږ ایږدي نو رښتونو خلکو داسې وخت کې هم بعض اوقات خو داسې راهمي چې پر چا باندې زور راهمي چې نه بځې بیا هم دا ملګرو شرکت کړی دي. د هغو خصوصي شکریه ادا کوم. په آخر کې زه بیا د دغه کابینې د
دا دواړې کابینې د هغه عمرا نظما د هغه خاص کر سرپرست مولوي عبدالبصیر هارونجي صاحب د هغو شکریه ادا کوم او زموږ نور تاثیرونه هم داسې شته او هغو ته دا درخواست کوم او دا پیغام ورکوم چې پکار دي چې هغه په خپلو تاثیرو کې هم پر دغه عنوان باندې دا رقم مختصر غوندي او خلک راجمع کړي په دغه عنوان باندې کانفرنس وکړي او آخر دعوانا لنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وقرنا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك ومسلمين بعافيك وسابقين علينا سبحان